و اذ قال ابراهیم، اور یاد کی هغه وخت چې کله ابراهیم ویل ربی ازما خدایا ارینی ما ترشکارا کا کیف تحیی الموتى تمړه څنګه ژوندې کوي. قال الله ورتول اولم تؤمن ته ایمان نه راوړې. قال ابراهیم ورتول بلا ولنا ولکن لیطمئن قلبی لیکن زه خپل زړه مطمئنه کوم. قال الله ورتول فخذ ونس اربعه من الطير، څلور مرغې څلور پرندې ونیسه فسرهن الیک د ځان سره مختکا ثم جعل بیکشیر علی کل جبل پر هر غره باندې منهن جزءا دغه پرندو سیوی وحسا ثم دعوهن بیا आवाज ورکړه وی غړه یاتینک سعیا دا بستاو خواته په منډه منډه راځي. واعلم ور وپېژنه ان الله بشک الله تعالی عزیز ډیر زبردست دی حکیم د حکمت څخه ډک دی. دا د سورۃ البقره آیت نمبر 280 دی. تیر درې سلور آیاتو کې الله عجیب انداز اختیار کړی دی اور دا عجیب انداز د دې لپاره دی چې الله رب العزت خپل خدای وتی د ښکار کوي. په دنیا کې انسان ګرځي ډیر سوالات کوي لیکن چې د قران او خواته راسي د هر سوال جواب ستا. قران د کتاب دی چې د قیامت ته کشیږي د هر دور مسله قران حل کوي. خو مسله دا ده چې د قران خواته راځي نه. اور نن زموږ ته معذرت غواړم خلک واجی تنقیدی خبره ده. نن سبا د علماو د مسجدو سره قران ختم شو، درس قران ختم شو. چا دا واجی ما په درس کې څوک شینی نه دی کښینی که یوم سړی هم په درس کې ناسي سا درس کامیاب دی. امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه در لسکاله درس قران ورکی در لسکاله اسی کو 50 پته کاله ورکی وای ما چې در لسکاله درس قران ورکو یو څو کسان وای درې کاله خو پر ما دای تیر شو چې ما په درس قران کې یو سړی کښینستی سهار د منځبه د یو سړی اور هغه هم نایو بهشتان چې پر کې نایو زما په درس کې کښینستی. لیکن امام اهل سنت شیخ سرفراز خان رحمت الله علیه فرمایي چې زما په خدای قسم کې یو ورځم قضا کړی. نن زموږ درس ختم شو، قران کې د هر شي جواب موجود دی. نن ګور ابراهیم علیه السلام پرون د ابراهیم د نمرود په دربار کې سوال جواب د الله خدای ثابت کړه. بیا عزیر علیه السلام ته سوالات چې جی دا خلق دمړه کل څنګه ژوند کوي الله هغه پرون بیان کړ. نن بیا جیب انداز دی ابراهیم الله ما ته مرګ راشکار ته څنګه ژوند کوي. الله ورته ته یقین نه ساته، یقین ساتم خالد زړه اطمینان زړه خوشاله کوم ما ځه حیثیت وینم کیفیت وینم لکه نن سبا جسمه استاد. الله دغه د پاره په قران کې ابراهیم علی السلام واقع ذکر کړی دا چې تاکي د نن مسلمانانو خله هم بندي سي. الله رب العزت وای څلور مرغان ونیسه. هغه څلور مرغان نومان مختلف دي خبر الباز علماء او کبوتر او چرګ دا شان کړی دي. دا ونیسه سرونه ځان سره کښې د الله لیکټ څلور کیمه سین جوړه کا او دا کیمه پر څلور غرو کښې د کم غرسه چې چش راغواړي هغه به تعالی په منډه منډه راځي. بس الله ورشکاره کو. الله رب العزت هغه کار په ابراهیم علیه السلام باندې د پاره وکړي چې د نن مسلمان عقیده په حق کې چې ستا په ور کې په دماکه کې په جهاز کې په روډ اکسیډنټ کې په اوبو کې مړه کېدو سره ستا ځان نه خلاصېږي ته ژوندی کېږي په هر حال کې. الله دې د عمل